دینه مراد هغه رشوتونه یا هغه نظر او نیاز چې کوم د غیر الله په نامې باندې وي، دا اصل کې د یهودو علماو طریقه وه. هغه طریقه دوی له بیانوي چې کسه یهودو علماو به دا طریقه کوله چې تورات تحریف شده کوم آیتونه و عبارتونه هغه یې به راوستلو او خلکو ته یې بیانولو او خلکو بیا دیو ته عملونه وړو، همدارنګې دوی به ورته چلونه جوړولو، په باطلې طریقې سره به دوی عملونه خوړلو او رشوتونه به ونه اخیستلو. نو دې ځای کې د هغو له بیان چې اکلونه للسحت دغه ډېر زیات د حرام مالونو خوړونکي دي او دغه طریقه د دوی یهودو علماو او پیرانو جایزه ګڼله او خلکو نه یې به اخیستله. سمعون للکذب چې غوږ کېږدونکي دروغو دپاره، اکلونه للسحت ډېر زیات د حرام مالونو خوړونکي دي. فإن جاءوک فاحکم بینهم که چیرې دوی راشي تا ته نه فیصله وکړه د دوی په منځ کې یا مخ وړه د دوی نه. د فإن جاءوک چې ګینه مراد همدغه یهود مراد یې مخکبل کوم ذکر شو چې رشوت اخیستونکي وو. دوی به خپل منځ کې به یو بل ته به طریقې به جوړې کړي، خصوصا دوی کې ماده د شوکې والا ډېره وه، خلکو نه یې به غلې کولې. نو بیا چې کله دی د خپلو علماو څخه راغللی یا هغو به یې فیصلې نه کولې، نو بیا به راغلل نبي صلی الله علیه وسلم ته او نبي صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې یاره ته مونږ منځ کې فیصلې وکړه. نو الله تعالی فرمایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته که چېرې ته دوی منځ کې فیصله کوي او که د دوی نه مخ اړېښه دوی ته څه ضرر نشي درکولی. دا ځکه چې د کوم احکامات دي دا د دوی په تورات کې بیان شوي، لکه مخکې د کوم آیات ذکر کېږي که نه وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس بالعین، دا ټول کوم قصاص باره کې دي وي دغه تورات کې و، همدا د تورات علی بیان دی، دا ټول دې کې شته دي. په اصل کې دوی کې چې کله یو کمزوري سړي چې جرم وکړي نو هغه دپاره بیا سزا وه، او کوم څه داسې سړی وی چې هغه الله غوندې اوچتې درجې کې وی نو بیا هغه دپاره سزا نه وه، هغه نه بیا پیسې اخیستلې. فإن جاءوک فاحکم بینهم که چیرې دوی راشي تا ته نه فیصله وکړه دوی منځ کې، او اعرض عنهم یا مخ وړه د دوی نه. وان تعرض عنهم که چیرې ته مخ وړې د دوی نه، مطلب چې فیصله دوی دپاره ونه کړي نو فلن یضروک شیئا دوی هېڅ ضرر نشي رسولی تا ته. وان حکمت که چیرې ته فیصله وکړې دوی منځ کې نو فاحکم بینهم بالقسط نو بیا فیصله کوه دوی منځ کې په انصاف سره. یقینا الله تعالی چې انصاف خوښوونکی دی، یعنې خوښوونکی محبت کوي او خلکو سره چې هغه انصاف کوونکي وي. وکیف یحکمونک وعندهم التورات استفهام دپاره تعجب د دې خبرې نه دی چې کسه دوی سره کوم د تورات دی وي، تورات کې هم د الله تعالی احکامات وو، د قتل والا د غلې والا همدارنګې نور کوم حدود یا وغیره کوم ګناهونه وي قصاص باره کې، دا ټول په تورات کې موجود وو. خو دوی دپاره د دې خبرې تعجب دی چې دوی په تورات باندې فیصله نه کړي، تورات یې پرېږدولی دی او نبي صلی الله علیه وسلم څخه رسي. وکیف یحکمونک دوی به څرنګې ته فیصله کون وګرځوي عندهم التورات او دوی سره تورات کتاب هم دی، فیها حکم الله په دې کې احکامات د الله تعالی، ثم یتولون من بعد ذلک بیا دوی ګرځېږي وروسته د دې نه. وما اولئک بالمؤمنین حقیقت دا چې دوی اصل کې ایمان نه راوړونکي دي، مطلب دوی ایمان نه راوړي. ان انزلنا التورات فیها یقینا مو تورات نازل کړی او په دې کې هدایت او نور دی. یحکم بها النبیون فیصله کوي په دې باندې انبیاء کرام هغه خلک چې هغه تابعدار دي الله تعالی والا. للذین دپاره او خلکو چې هادو والرابینین او دې کې نور یحکم بها النبیون د هغه خلک اسلمو هغه خلک مراد دي چې هغه د کوم انبیاء او تابعدار خلک وو تبیان اسرائیلو کې دپاره د هغو خلکو هادو چې هغه یهودیان دي، والربانیون او همدارنګې د دوی علما او پیران بما استحفظوا من کتاب الله چې دوی ته حفاظت ورکړی شوی د دې تورات والا. وکانو علیه شهدا او دوی په دې باندې ګواه. ولا تخشوا الناس مه ویرېږو د خلکو نه وویرېږو د ما نه. ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا خطاب اصل کې بني اسرائیلو ته دی چې تاسو د کوم آیتونو باندې لږ لږې پیسې خلو نو دا ما خلو. بیا دې کې اشکال پیدا کېږي چې خلک یې خسته نه وي چې ډېر خو اخیستی شي، نه دې جواب دی چې لږې نه دي چې ډېرې څرنګې جایز شولې، چې ما نه د لږې نه راغلي نو ډېره هم په طریقه اولاد سره دي. ومن لم يحكم بما انزل الله او څوک هم څه فیصله نه کوي په هغه څه باندې چې کوم نازل کړی دی الله تعالی نو فاولئک هم الکافرون بس دغو خلکو ته کافر ویل چې کوم د الله تعالی کوم نازل کړی شوی کتاب دی چې په دې باندې فیصلې نه کوي او دینه انکار کوي نو بس دا خلک واضح طور باندې کافر دي. وکتبنا علیهم او مو لازم کړه په دوی باندې په دې کې چې ان النفس
یا مو مقرر کړی و دوی باندې په دې کې چې نن نفس بدلې په د نفس کې وي مطلب چې انسان په بدلې کې انسان وي او سترګې بدلې کې سترګه سونګې په بدلې کې سونګه غوږونو مقابلې کې غوږونه غاښونو په مقابلې کې غاښونه تفسیر رحم المنی ذکر کوي ودا شنه آیات څو دا په تورات کې موجود و همدغه قصه کوم دې لپاره هم په دې کې والجروح قصاص او زخمونه چې دا برابر بدلا وي فمن تصدق به که چا معاف کړو دغه نو فهو کفارة له دې پر دا ګناه چې دا ګناه نه پاک شول ومن لم يحكم بما انزل الله او چکم څه فیصله نه کوي په الله تعالی نازل کړی شوي کتاب باندې دا خلک بیا ظالمان دي وکفینا علی آثارهم او مور پسې کړیو په قدمونو د دوی پسې عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدی یعنی تورات پسې بیا انجیل هغه چې عیسی علیه السلام تعالی ورکړو او دې تصدیق کول د تورات ولا چې کوم مضمون تورات هغه د دین او مصدقا لما بین یدی او تصدیق کوونکو چې دین مصدقا لما بین یدی او تصدیق کوونکو من التورات نه واتیناه او مو ورکړو عیسی علیه السلام ته انجیل فيه هدى و نور او په دې کې هدایت او نور مصدقا لما بین یدی او دا د مخکینی آسماني کتابونو تصدیق کوونکو من التورات وهدى وموعظه للمتقين او هدایت نصیحت د پاره د متقینانو ذکر د متقینانو او خصوصي تور باندې ځکه چې دینه پیدا کوم خلق چې ویریږي د تعالی نه هغه خلی نورونه پیدا نشي غستلای وليحكم اهل الانجيل وليحكم اهل الانجيل مراد امدغه د کوم د انجیل علماء امدغه مراد دي چې دغه انجیل علما د فیصله وکي بما انزل الله چې کوم الله تعالی نازل کړی دی فيه په دې انجیل کې ومن لم يحكم بما انزل الله ام څوکم څه فیصله نه کړي الله تعالی نازل کړی کتاب باندې دا خلق فسقان دي وانزلنا اليك الكتاب منزل کړی ته هم کتاب په حق سره یعنی پر اختیار سره مصدقا لما بین یدی او دا تصدیق کوونکی کوم د دینه مخکې کتابونه لري من الکتاب د کتاب نه او محیمنا علیه او حفاظت کوونکی په دې باندې فحکم بینهم د قرآن کریم نور کتابونو لپاره په دې طریقې سره حفاظت ذکر کوم احکامات کوم مسائل او کوم اهم مسلات او توحید او کوم مخکې کتابونو کې ذکر هغه په قرآن کریم کې ذکر دي او دې د وجه قرآن کریم د حفاظت د مخکینی کتابونو لپاره نفحکم بینهم نو ته فیصله وکړه د دوی په منځ کې بما انزل الله چې کوم الله تعالی نازل کړی دی ولا تتبع اهواءهم تابعداري مه کوه خواهشات د دوی ولا عما جاءک من الحق چې راغلی تو ته د حق نه ولکل جعلنا منکم او موږ ګرځولی دی هر یو د تاسو نه شرعة و منهاجا قانون او لیار ولا او شاء الله که چیرې غوښتلی وی الله تعالی لجعلکم امة واحده نو خامخا به ټول تاسو جمع کړي په یو دین باندې لیکن دا الله تعالی چې لیبلوکم امتحان کې په تاسو باندې فيما آتاکم چې کوم تاسو درکړي نه فاستبقوا الخیرات